د هغې باوجود چې کوم مریض په رشکه کې ځي هغه ته دومره تکلیف دی چې دومره تکلیف اړ چاته شته نه. باقي ټیکدار دلته راغلی و هغه انکوایري هم کړې چې بھائی دا روډ ته پخومه د دې ما ته پیمنټ هم میلاو شوی دی خو دې کې هغوی ما ته یو ښو روډ بایچانه داسې چل دی د ټول پیسکانو کلو پښتنو ته پته ده زموږ وروڼو ته د دومره وخت نه خراب دی دوه درې کاله کېږي دې لومبیا روډ پوخ کړو بیا پکې چې کوم پیر ته پاره لاندې جګه کوتاهي وکړه د هغې د وجې روډ خراب دی د هغې باوجود چې کوم مریض په رشکه کې ځي هغه ته دومره تکلیف دی چې دومره تکلیف اړ چاته شته نه. باقي ټیکدار دلته راغلی و هغه انکوایري هم کړې چې بھائی دا روډ ته پخومه د دې ما ته پیمنټ هم میلاو شوی دی خو دې کې هغوی ما ته یو ښو دا دي چې بھائی دې د پاسه ته نور مال اچومه بھائی چې په دې د پاسه نور مال واچېږي دا کورونه خو تباه شو. ما ورته خپل ځانې ما مطالبه کړه چې بھائی د دې به دا مال لرګئ بیا هغې د پاسه دا مال واچوه زموږ مهرباني به دا وي موږ سره چې دوی دا شته مال لرې کړي او هغې د پاسه بیا د کوم مال واچي روډ ته موږ ته سم کړو. مریض ته چې کوم تکلیف دی تا ته د دې حد تپوس وکړه د چا نه چې موږ ته دومره تکلیف دی د مریض و چې په رشکه کې مریض ځي نو څومره تکلیف وي او د دې نه خو د ما رقصه د نوګرام هغه روډ ته ښه دی د پیسکانو بس روډ وي د کلي په منځ کې تاسو لاړ شئ نوګرام کې روډ وګورئ هغوی ته کوم روډ جوړ شوی کلي په منځ کې چې هغه د موږ نه وروستو خلک دی موږ د مخکې خلک یو او خاجرګېټه خلک په دې کې دی بیا هم د وخت څوک کوشش نه کوي زما د طرفه خو باید دوی ته به دا مهرباني چې څومره زر کېدی چې دا روډ یې سم کړو خو چې ښه صحیح په طریقه باندې چې په عوامو ته پکې هم تکلیف نه وي د کورونو والو ته پکې هم تکلیف نه وي بس زموږ دغه ریکویسټ دی. زمونږ دا پول چې موږ په چانده باندې تړو نو هم دوی وی را مه تړئ بس سبا پې ګوتې پورې کوي موږ هغه سبا به لا راځي موږ به دې کې څه ووایو موږ پکې غږ ځکه نه شو کولی چې موږ خو کافرانو کې یو دوی خو صحیح مسلمانان دي نو بس دوی اختیار خو چې کوم نه شهدانات یې راځي تر هغه نوګرام چې ګړی دا ټول کلي په دې باندې خو دا ډېر عام روډ دی اته کاله وشو هغه کامل چې سم کړی او بیا سم خو دوی بې دا ګیس چې راوستلو کډای پکې وکړه دوی وي دا بس بله ورځې مونږ چې کوم دی نو دا به دغه کوو بله ورځې بیا پخوو نو هغه ګیس هم چېرته روک شو نو روډ خو تقریبا دی خو د شپږ اتلسو کالونو خراب دی او دا روډ زموږ سم ساته دا امیر رحمان کړو کله چې هغه ایم پی ای و د هغې نه پس داسې کار وشو چې د پی ټي آی حکومت پرې راغی هغې مونږ له ګیس واستو روغې لارې راله په ایکسیویټر باندې والې دي نړولې دي او په هره میاشت کې 2 میاشتې پس راځي او پیسې راړي او یې ته پخوو خو څه امکان یې نشته ګورئ په روان 5 کالو کې هم امکان د پخېدو نشته دی او هسې دوکې راکوي عوام دوکه کوي دا د شهرام خان او د فیصلو شهرام خان د فیصله د مرتضی علاقه ده او د هغو کلي نه راله روان کنډر جوړ کړی دی روان کنډر دی داسې خدای پاک یقین وکړه چې دا په 1963 کې هم داسې دا لار وه دا اوس څنګه دی جوړه کړې ده او دا خلک لا نورې ته مې هم کوي چې یاره روان دا کې به چې کوم بیا دا کوو بیا به دې جوړېږي